سار ابتدا د سحر مونږ نه چا چې د سحر مونږ کو زما عزتمندو وای د سره ورټوله ورځ د رحمان جنډه وي د رحمان جنډه د دې مقابلې ته چې څوک راځي الله به نیست او نابود کوي او چا چې د سحر مونږ اونکړلو نو د سره ټوله ورځ زما عزتمندو د شیطان توره جنډه وي ور سره بس غورځيږي را غورځيږي غورځيږي را غورځيږي هر رقم نقصان د مخې ته راځي وجه صدا ابتدای غلطه شوی بسم الله را پاسېدل نو چې را پاسو الحمدلله الذي احيانا بعدما اماتنا والیه النشور نو دا چې کله دا ماشوم دی پیادت کو ځان دی پیادت کو او زما استاد دی بدن نه یو پر روح پرواز شو نو هغه مړ شو کنه هغه مړ شو هغه اود شو دا خوب هم زما عزتمنو مرګ دی دا د مرګ رور دی الله پاکم څنګه ختمي څنګه سملي تیار را خوره کی شپرا ولی چې شپرا شي ماشومانم سملی زنانم سملی نارینم سملی اوس الله ته فل اجازه ته چې صدر سره کوي بیم سار را پاسي نو خلک وي الحمدلله الذي احيانا بازي چې کم دی را پام نسی دا سیده کنه دا مرګ دی کنه دا قیامت دی کنه چې څوک وده شو بس په دا قیامت شو اوس په کم حال کې موت او ده شو زنا دی او کو ده شوي شخص دی اوس کو ده شوي مونږ دی نه دی کړی او ده شوي د غریبانانو یتیمانانو حق دی لاندې کړی دی او ده شوي یا چې کوم دی نور قتل دی کو ظلم دی کړی او ده شوي بې توبې او ده شوي او سار سترګې دی په قبر کې وغړې دی الله اکبر تباہی منظر به بیا نو انشاءاللہ سانس ہے چانس ہے سانس ختم چانس ختم نیت بکو انشاءاللہ الله رب العزت زندگی را کړی دا زندگی لوی نعمت ته لوی غنیمت ته نو د دینه فائدہ واخلو همیشه د پاره خوشالی دي نعمتونه دي بیا به زما محترم الله پاک جنتیانو ترا مخامخ شي او اعلان بکي اے جنتیانو فیقول هل رضیتم تاسو راضی معنا جنتیان به وي یا الله ولی راضی نه یو فیقولون ما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعطي احدا من خلقك یا الله موږ باندې څه چل شوی چې موږ تا ناراضي نه یو تا خو موږ له هر هغه سره کو چې زموږ نه د مخکې بل چاله نه ورکړي جنتونه دي نعمتونه دي حوري غلمان دي د الله دیدار دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زما محترمو د چهرې دیدار دی د هغې د مبارک خلی سورت یاسین تلاوت الله پاک به اعلان کوي زما دا بندگان د دنیا نه ستړي ستومان راغلي دي په دنیا کې د زنا نه ځان بچ کو قسم پر رب العالمین الله رب العزت فرمای وزوجناهم بحور عین په جنت کې به د دې انسان نکاح د حور سره وکما د سره د حور سره به ولا نکاح وکم چا چې په دنیا کې د زنا نه ځان بچ کو په دنیا کې د شرابو نه ځان بچ کو الله رب العزت فرمای وسقاهم ربهم شرابا طهورا د جنت شراب به اوس کما ها الله جل جلاله فرمای د بد نظرین ځان چا بچ کو زما محترم په جنت کې به خپل دیدار ورلور کما الله رب العزت فرمای په دنیا کې د سونه اچولنا چا ځان بچ کو د سړو د پاره سونه استعمالول بالکل جایز ندی حرام دی ځان بچ کړلو الله پاک فرمای یحلون فیها من اساور من ذهب ولؤلؤا د جنت زما عزتمند د سرو زرو کړي به ورته ورواچول شي ها په دنیا کې د الله د ناراض غي نه ځان بچ کو په جنت کې به الله خپل رضا ورکی او د الله رضا زما محترم هغه د هر سنه بهتر او اعلی شی دی چې په دنیا کې کله به الله خفشو ناراض بشو هغه پسې بروسته پریشانی او غمونه راغو الله پاک ورته فرمای په جنت کې اے جنتیانو نن زتا سن داسې راضی شوما بیا به ناراض نشم بیا به ناراض نشم نن د دې مختصری زندګۍ د پاره من او تاسو لوی اخرت ځان له تباہ او برباد نن د یو سور په د پاره لوی اخرت هم تباہ کو الله هم خفه کړی دی الله رسول هم خفه کړی دی